انو کې غټ تقسیمونه درې کړي دي. یو تقسیم د عقیدې په بنیاد باندې ده. د هغې تقسیم په نتیجه کې یو انسان مسلمان دی، یو یهودی دی، یو نصرانی دی، یو عیسائی دی، یو سکھ دی، یو بل مذهب والا دی. په دې وخت کې په ټوله دنیا کې 4200 مذهبونه موجود دي او دا د نظریه او د عقیدې تقسیم دی. دویم تقسیم الله په دغه دنیا کې د قومیتونو په بنیاد باندې کړی دی چې دا سړی پنجابی دی، دا سرایکی دی، دا پارسیوان دی، دا پټان دی، دا وزبک دی. او دریم تقسیم الله تعالی د خرفتونو او د کسبونو په بنیاد باندې کړی دی چې دا سړی اینګر دی، دا دروزګر دی، دا انجینیر دی، دا نئی دی، دا ترکان دی. دا د خرفت او د سند په بنیاد باندې تقسیم دی. زمارونو د قرآن واضح هدایات دا دي چې منګ او تاسو د پاره اهم تقسیم چې دی هغه د عقیدې تقسیم دی چې یو طرف ته مسلمان دی او بل طرف ته کافر دی. مسلمانانو کې دننه د قومیت او د خرفت او د کسب تقسیم هیڅ معنی نه لري. یو اسلام، یو کلمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے الناس سواسیۃ کاسنان المشط لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم أبناء آدم وآدم من تراب. نبی علیہ السلام فرمائے د دنیا تمام انسانان دا د گمنز د غاغ ونته یو شان دي الله تا. د عربي څخه فضیلت په عجمی نشتا، د عجمی په عربي نشتا، د سور په تور نشتا او د تور په سور نشتا. كلكم ابناء آدم، تاسو ټول د آدم بچی وای. و آدم من تراب، او آدم د خاور نه پیدا شوی دی. لہذا د قومیت په بنیاد، د خرفت په بنیاد باندې که یو قوم خپل برتری په بل قوم ثابتوي یا د بل قوم د حقوقو استحصال کوي، د دې شریعت چرته اجازت نه ورکوي. که برتری ته ثابتې نو په اسلام او په عقیده به ثابتې چې زه غوره په دې نه یم چې زه پنجابی یم، زه غوره په دې نه یم چې زه پښتون یم، زه غوره په دې نه یم چې زه برامخیل یم، ترکاڼی یم، زه غوره په دې یم چې ما سره دا کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. دی کلمه د مشرق او د مغرب مسلمان یو کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل المسلمون کجسد واحد، ټول مسلمانان دا پشان دی وی جوسی دی. او نبی علیہ السلام او فرمایل مثل المسلمین فی تواطؤهم وتوافقهم وتراحمهم کجسد واحد. مسلمانان به یو بل سره همدردی داسې کوي لکه د یو جوسې اندامونه چې د بل جوسې سره هغه همدردی کوي. بهر کې زمونږ اساس او بنیاد اسلام دی او په اسلام به زمونږ وحدت او اتفاق وي او د اسلام دپاره به زمونږ جنګ یو په اسلام باندې به سر ورکولی. و زمارونو اوس قومونه چې د دنیا کې الله پیدا کړي دي د تعارف ذریعه ده. غټي قبیلې، وړې قبیلې، بیا دا قومونه الله ځنې داسې پیدا کړي دي چې د هغې خطه معلومه ده، د هغې یو ځای د جمع کېدو معلوم دی چې پلانی قوم په مامون آباد دی، پلانی قوم په خار آباد دی، پلانی قوم په برنګ آباد دی. خو دا ځینې قومونه الله منتشر پیدا کړي دي. د هغې یو پر په سلاردو کې دی، بل پر دی په مومندو کې دی، بل پر دی په پیښور کې دی. بهر کې په دغه حوالې سره که دغه قومونه د خپل وجود د برقرار ساتلو دپاره او د خپل شناخت د پیدا کولو دپاره دا قسمه اتحاد جوړی، دا قسمه تنظیم جوړی، نو هغه قابل د تعریف دی او قابل د ستایش دی. په دغه حوالې سره باوخیر قوم دا منتشر دی. دی نن رایو شلو او موږ ته د وحدت درس راکړ او نن به موږ د دې نه دا پیغام اخلو چې که داود خیل
چې د دنیا او د پاکستان په مختلفو خطو باندې آباد دي د خپلو اغراضو او مقاصدو دپاره یو کیدی شي نو ترکاڼۍ او وتمانخیل د باجوړ د مسایلو دپاره نشي یو کېدلی ضرور به یو کېږي او بیا به زه دا خبره تاسو ته وکړم چې تاسو داود خیل قوم دا موږ د باجوړ په اقلیت کې نه حسابو تاسو د باجوړ مشري وکړئ او دا وحدت په ټول باجوړ باندې حاوي کړئ داود علیه السلام ته تاسو ځان منسوب کړی دی چې داود علیه السلام د اوسپنې کار کړی دی خو د داود علیه السلام باره کې الله دا هم وایي یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض داود د اوسپنې کار به هم کې خو د قوم مشري به هم کې نو که ته د اوسپنې کار کې د قوم مشري به هم کې لہذا زمارونو نن وخت کې باجوړ دا د مسایلو ګډ دی دا د پښتون سیمه دا د مسایلو ګډ دی دا سابقه پاټه دا د مسایلو ګډ دی دلته پسماندګیم ده دلته بدامنیم ده دلته غربت هم دی او دلته جهالت هم دی او دا خبره واضحه واورئ چې په دې خاوره باندې دا څومره مسایل دي دا افاقي نه دي دا سازشي دي دا د منصوبې لاندې که موږ پسمانده ساتلی شوي وو نو موږ اتفاقي نه یو موږ د سازش لاندې پسمانده ساتلی شوي وو ګنې دا یونیورسټي چې په لاهور کې جوړیږي په باجوړ کې نه جوړیږي دا کالج چې په اسلام آباد کې جوړیږي په باجوړ کې نه جوړیږي عجیبه خبره خدا ده چې دوی کله غټ غټ پراجیکټونو دپاره ځمکه ګوري چې موږ کالج جوړو هسپتال جوړو غټي غټي منصوبه د پاره ځمکه تلاش کوي نو دوی ته لاهور ملتان سن پنجاب په نظر راځي خو چې د جنګ دپاره دوی پټۍ ګوري نو دوی ته باجوړ او وزیرستان په نظر راځي دا څه ده که نه ده او بیا زمارونو په پاکستان کې چې د غټو غټو عهدو دپاره دوی خلک تلاش کوي چې بزي د وزیر اعظم شپ دپاره سړی پکار دی د ایوان صدر دپاره صدر پکار دی آرمی چیف پکار دی د قومي اسمبلی دپاره سپیکر پکار دی د سینټ دپاره چیرمین پکار دی د صوبې دپاره گورنر پکار دی نو دغه کسان دی په پنجاب او په سند کې ګوري او کله چې د قربانۍ دپاره خلک پکار نو یې په باجوړ او په وزیرستان او په مومند او په خیبر کې ګوري دا ظلم دی که نه دی نو زمارونو که دلته موږ پسمانده ساتلی شوي یو هم د سازش لاندې او که دلته بدامني ده او موږ وجلی کېږو دا هم د سازش لاندې او موږ چې د دې بدامنۍ مقابله ونه کړه موږ چې د دې پسماندګۍ مقابله ونه کړه موږ چې د غربت او د جهالت خاتمه ونه کړه د هغې وجه دا ده چې په موږ کې تقسیم دی موږ په مسلکي بنیادونو تقسیم شو موږ په سیاسي بنیادونو تقسیم شو موږ په قومي بنیادونو تقسیم شو یوه سیاسي پارټۍ بله نه برداشت کوي یو قوم بل نه برداشت کوي یو مسلک والا بل نه برداشت کوي یو زبان والا بل نه برداشت کوي یو کلچر والا بل کلچر والا نه برداشت کوي څو پورې چې دا تفاوت او دا تقسیم او دا د عدم برداشت کلچر من ختم کړی نه موږ د دې مسایلو مقابله نشو کولی نو که مسایل حل کوئ په باجوړ کې امن غواړئ په باجوړ کې خوشحالي غواړئ په باجوړ کې ترقي غواړئ که نو نن چې داود خیل قوم اتفاق وکړو راځئ چې باجوړ هم اتفاق وکړو او که موږ اتفاق وکړو بیا به زه خبره کوم او دی به مني دا ریاست څوک دی زه حکومت د قوم او د عوامو نه جوړ دی خو نن دی خبره کوي او زه یې منم ما ته وایي دا وکړه زه وایم ټیک ده وایي دې غره ته وخېږه وایي ټیک ده دلته راشه ما ته پیره وکړه وایم ټیک ده دا وکړه ځکه ما کې تقسیم دی ما کې اختلاف دی که زه یو شوم زه به خبره کوم او دی به مني دی کوم ګوجا دی چې په ما باندې به خپل سوچ مسلط کوي هر شی اتفاق کې دی اتحاد کې دی ورورولۍ کې ده زه نن د دې ځای نه یوازې د داود خیل قوم د وحدت خبره نه کوم نه دا پیغام وړم دی وحدت وکړه ګلداد خان مولوي صاحب مبارک دې شي ستاسو دې مبارک شي موږ تاسو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو تاسو د دې خاورې خلک یې وئ انشاءالله موږ تاسو ته د مشرانو په نظر باندې ګورو کیدای شي د باجوړ قیادت او بشري موږ تاسو له درکو خو زه یو خبره دې عام باجوړ ته کوم کم چې دلته راجمع شوي دي تمام قومونه راجمع شوي دي علما دي سیاسي مشران دي صحافي حضرات دي یوت تنظیمونه دي ټول د باجوړ خلک راجمع شوي وي که تاسو روغ باجوړ غواړئ پر امن باجوړ غواړئ
راځئ نن موږ په دې ځای په خپل ځای باندې ودرېږو او یو لوز کوو چې سیاست به په باجوړ نه کوو، قومیت به په باجوړ نه کوو، مسلکی اختلافونه به د باجوړ بنیاد نه ګرځو، د باجوړ د مسایلو دپاره په دې خاوره کې د قیام امن دپاره، په دې خاوره کې د نوجوان د ښایسته مستقبل دپاره موږ نن د باجوړ نه د اتفاق او د اتحاد اعلان کوو چې د دې مسایلو دپاره به موږ یو یو، سیاست په خپل ځای، قومیت په خپل ځای، خو د دې شیانو دپاره به سیاست هم شاته کوو، قومیت به هم شاته کوو، یوه نعره به لګو باجوړ مسلمان دا خاوره د دې خاورې امن د دې دپاره چې څوک اتفاق ته تیار دی، اتحاد ته تیار دی، دا نعره اوچته کوي، په خپل ځای باندې یو منټ ودرېږئ چې ټول باجوړ د اتحاد مظاهره کوي، یو منټ دپاره ودرېږئ، دا د اتحاد درس موږ دې قوتونو له ورکوو چې انشاءالله موږ یو یو او چې موږ یو یو د دنیا یو طاقت زموږ مخه نشي نیولی. نن داود خیل قومه ستاسو مبارک شه، ټول باجوړ تاسو یو کو، الله دې یو لري، اتحاد او اتفاق دې لري. وما علينا إلا البلاغ.